ट्राई नेशन सीरीज की नन द पाकिस्तान और अफगानिस्तान फाइनल ले तर ओسه پورې څومره میچز د دوړو لوبډلې شوې دي او د نن میچ ګټلو د کم ټیم چانس سیوا ده ټاس پکې څومره اهم رول لرل شي پلینګ 11 کې غلطي کول کم ټیم تګران ثابتې دي شي پلینګ 11 کې بعد دوړو لوبډلې ډېر سوټ سمر سره کلاډیان ورچي پاکستان ته پلینګ 11 څنګه جوړول پکار دي مکمل په دې ټاپکس باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوم چې ټاس پکې څومره اهم رول لري په دې میچ کې پاغه هم خبره کوم پاکستان ته ډومنه بیټینګ پکار دی یا بالینګ پاغه هم خبره کوم نو ویډیو خپل مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ کو اوورال موږ په ټي 20 میچز باندې خبرو کوو د پاکستان او د افغانستان تر اوسه پورې ټي 20 میچونه نه میچونه شوې دي په دغه نه میچونو کې 15 میچونه پاکستان ګټلې دي او سلور میچونه پکې افغانستان ګټلې دي مطلب کچره موږ ویننګ ریشو وګورو نغه دومره زیات فرق پکې نشته 15 پاکستان او سلور افغانستان ګټلې دي خرن چې کوم فائنل میچ ته نو په دې میچ کې به پاکستان پلینګ 11 یو ډېر اهم رول لري ټاس چې کوم دی هغه هم ډېر اهم رول لري کچره پاکستان ټاس وګټل نو پاکستان بډو باندې بیټینګ اخلي دا کنفرم خبره ده پاکستان بډو باندې بیټینګ اخلي ځکه د افغانستان ورته بالینګ اٹیک کې بیا پاکستان 25 کې اکثر ناکام شوی ده او افغانستان ټاس وګټل نو افغانستان بډو باندې بیټینګ اخلي دوه لوبډلې به کوشش کوي چې ډو باندې بیټینګ واخلي جی اوس کچره مونږ په پلینګ 11 باندې خبرو کو تاسو لمه دا ویډیو سٹارټ کیوي چې پلینګ 11 په دې میچ کې ډېر اهم دی نو پاکستان ته 15 کنسistently 15 ریګولر بالران لوبول پکار دي افغانستان به هم اوماغه فل سټرنث ټیم سره کوزيږي فل هغه کلاډیان په ټیم کې ورچي چې کم پتیر شوی میچ کې د پاکستان او د افغانستان خلاف مطلب خو سپینر سپیشلیست په ورچي نور احمد په کې هم وی الله محمد غزنفر به هم وی شرف الدین اشرف به هم وی راشد خان به هم وی نبی به هم وی پینځو خبره فاس بادرانی پس پینځه برا سپینرانی په فاس بادرانو کې با چې کم فاروقی وی په خامخا ورچي فضل حق فاروقی او یو عظمت الله عمر دی چې هغه الراوندر دی نو فاروقی من فاس بادر دی کله پاکستان پلینګ 11 باندې مون خبرو کو نو کچره پاکستان پنن میچ کې سفیان مقیم سره ابرار احمد مرواچلو په پلینګ 11 کې نو د پاکستان د غټلو چانس سی واقعيږي او کچري سفیان مقیم او ابرار احمد کې یو بالر سره دای کوزيږي نو بیا د پاکستان د غټلو چانس کم دی لګ ریډیوس کیږي لګ را کمیږي ځکه کچري ریګولر بالران 15 تاولو بول نو کې دیش چې میچ غټلو طرف تلاړ شي پاکستان او کچري بالر کم لوبای لکه د اکثر په حارث په سایم ایوب باندې بال کوي او سلمان علی هغه چون کې سلمان علی هغه پارت ټایم بالر دی اور سایم ایوب چې کم دی هغه بالر نه دی خو هغه دی وای چې سایم ایوب نمون آل راونډر جوړو چون کې سایم ایوب دستا اوپنر بیټسمن دی هغه منم چې هغه اور نیمتا لخو کینو دا ستاره لپاره فائدہ ده خو هغه باندې به ته بوج نه ورچې چې ته به سلوره ورکې وغله به ته وې چې شابه ته به سلوره ورکې او ته مال بیسټ بالینګ کې نو دا بوج ته په هغه باندې نشي ورچولې ځکه هغه ستا اوپنر بیټسمن دی نو پاکستان ته نن پکار چې په نن میچ کې هغه سایم ایوب بالینګ کوي او کنه کوي خو چې سفیان مقیم سره ابرار احمد ورواچي ګورا سفیان مقیم ابرار احمد او محمد نواز دا درې بتا سره بیسټ سپینران شي په پارت ټایم کې ته ګورا سلمان علی هغه خپل هم بالینګ کول شي اور سایم ایوب باندې هم اور نیم وخ کې شي فاس بالرانو کې کشي او بالر ته ډراپ کې صرف شاهین سره هم کوزيږي نو بیسټ خبره ده شاهین سره کته کوزيږي اور بیا کشره عباس افریدی دی ورچول نه کینی عباس افریدی په دې پیچ باندې ډیر ښه بالر ثابت دی شو خو عباس افریدی دی ډراپ کړی دی فایم اشرف ورچول فایم اشرف نن میچ کړو مطلب پلینګ 11 تاړو ورچول پکار نه دی فایم اشرف پځه ابرار احمد ورچول پکار دی وای چې موږ بیټینګ زیات کو بیټینګ غړو زیاتول پکار نه په بالینګ باندې فوکس کول پکار دی ذکر افغانستان خلاف چې پاکستان کله میچ بلل نو پور بالینګ پکې شوی دی کچره د افغانستان خلاف د پاکستان بالرانو خبالنګ وکړو نو بیا بیټینګ کې هم د پاکستان بیټسمنان چلی دی شي نو صرف په بیټینګ باندې ته د افغانستان نه میچ نشي ګټلې چې ته بازار تراته وو بیټسمنان اولو به بالران ته کم کې او ته چې نه چونکه افغانستان سره بیسټ بالینګ اٹیک ته ای اکثر په خپل بالینګ باندې پاکستان ته شکست ورکړي نو دغه رنګ پاکستان ته هم نن په خپل بالینګ باندې فوکس کول پکار دي تاسو دې حواله سره دا کمنټ لازمي وکړئ